أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے مومنانو لا تدخلوا مداخلے بیوتا کورنتا هاغا غیر بیوتکم چستا سخپلنی حتی تستأنسوا تردی چی اجازت اغوارے وتسلموا او سلام اکے على اہلها پوسیدون کو داغی ذالکم خیر لکم دا استاسو د زړونو او نیتونو د پاره غوره ده لعلکم تذکرون کی دی شي نصیحت ته والے فإن لم تجدوا فيها احدا کچری پدی کور کی سوکینا فلا تدخلوها نو مداخلېږي وتا حتی یؤذن لکم تر دې چې تاسو ته اجازت نی ملو شوي وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا او که آواز دته وشو چې واپس شنو واپس شا هو ازکا لکم دا ستاسو د پاره ډېره د پاکې خبره ده والله الله بما تعملون علیم ستاسو په اعمالو خپویه دی لیس علیکم جناح پتاسو گناه نشتا ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونت چې تاسو هغه کورونو ته داخل شئ چې څوک پکې اوسي نه فیها په هغې کې متاع لکم ستاسو سامانی یا ګودامي والله الله يعلم پويږي ما تبدون وما تكتمون پخکارو او پپټو باندې پس دا غنه چې الله پاک سوره نور کې د معاشره د اصلاح د لپاره قوانین او اصول او حد بیان کو حد ویل شي سزا ته سزا پکې بیان شو اصول بیان شو قانون بیان شو اوس الله پاک دا غي د سدباب یا د تدارک د لپاره خبره بیانې مخکې خو جرم وشو د جرم قانون اصول او سزا بیان شو اوس الله وی دا جرم چې زنا ده دا به څنګه منې کې د دې د منو کولو دپاره د یو څو اصولو ضرورت دی د یو څو قانونونو ضرورت دی د یو څو خبرو نه د اجتناب ضرورت دی الله اوس په دې ځای کې هغه بیانې الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دا یا ایها الذین آمنو په دې باندې چې الله پاک کوم ځای کې خطاب کړي تقریبا په قرآن مجید کې 82 یا 88 دواتیا یا اتاتیا ځای یا ایها الذین آمنو سره خطاب دی نو هغې کې مسلمانانو ته هدایت دی الله وی مؤمنانو ته ووایه لا تدخلوا بیوتا غیر بیوت کورونو ته مه داخلېږئ بی اجازت کم چې ستاسو کورونه نه بیوتن یو کور شو غیر بیوتن دویم کور شو نو دا لومبي ته وي مه داخلېږي او غیر بیوتن په دویم ته داخل شي خپل کور ته داخل شي خیر دی خپل کور ته بی اجازت داخلېدی شي حتی تستأنسوا تر څو مو چې د پردو نه اجازت نی غوښتي وتسلموا علی اهلها او سلام مونی کړي د هغې په اهل باندې ذالکم خیر لکم دا غوره د ستاسو دپاره لعلکم تذکرون چې تاسو نصیحت والے که چېرې تاسو په خپل زړه کې د الله پاک د طرف نه دا اصول غوټه کړو چې موږ به پردو کورونو ته بغیر د اجازت نه نه داخلېږو اوس یو سړی وي پردي کور ته به څنګه سړی بغیر د اجازت نه داخل شي دا خو نشي کېدی پښتنو کور ته به څنګه یو سړی پردی سړی به څنګه بې اجازته راځي د دې نه مقصد د الله پاک هغه اسلامي اصول بیانول دي کوم چې احادیثو کې مونږ ته راغلي چې کله تا واده نه دی کړی نکاح دې نه ده کړی خو ستا کور ستا د پلار کور دی نه هغې ته ستا وروڼه ټول راتلی شي خو چې کله تا واده وکړو نو بیا تا کره د خپل رور د راتلو هم اجازت نشته شرعا د دې نه مقصد دغه داخلي دی د بنده ذهن ته دا راځي چې یاره دی بار بار وي چې تاسو چې کوم دی نو پردو کورونو ته بې اجازته مه ځئ نو پردو کورونو ته خو هسې موږ بې اجازته نه ځو نو د پردو کورونو نه مقصد څه دی ستا نه علاوه چې هغه د هر چا کور دی که پتن ستا رور هم دی نو شرعي لحاظ سره د هغه نه فرده راغلی ده نو تاسو چې رور کرم ځئ نو ته به اجازت غواړئ زمونږ د پښتنو خو د ټولو نه غلط دستور لومبې دا دی چې که مونږ کره په ګاونډ کې یو ماشوم لویږي نو چې وړوکي نو هم مونږ کره راځي نو چې لوی شي وایي دی خو مونږ کره وړوکي لوی شوی دی نه هغه هم بې ستره راځي
د ماما زوی د لالا زوی د کاکا زوی ته خو اړو د سر نه مني نشته او که چېرته موږ سره په بار ملک کې اشنا شي نه هغه ته هم اجازه دي بای دې زما دوست دی دا د زما پرده ماته را دا مسلې موږ ته جوړې د څه نه دي دا مسلې موږ ته د دې نه جوړې دي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ته صحابه ووي حضور یو صحابي ورته وي حضور زه به د خپلې مور کمرې ته هم به اجازت ځمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي آو بیا ورته وي د خپلې مور کمرې ته هم به اجازت ځم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یو په درېیمه پیره تپوس وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي تا باندې به ښه لګي چې ستا مور کمره کې ناسته ده اودس چردام کېږي ته پې ورننوتې ته به پتا ښو لګي بس خاموش خپله ښځه ستا خپله ښځه ده د هغې خو ستا نه ستر فرده نشته نو که هلته هغې کمرې ته بې اجازه ته ځې هم اخلاق دا دي چې کله کمره بند دی یا پرده راښکته وي نو چې ته اخ ټوخې وکړي سلام وکړي خو که په خپلې کمرې ته ته بې اجازه ته ځې نو خیر دی د مور کمرې ته هم ته بې اجازه ته نشي تللی د مور پلار کمرې ته هم بې اجازه ته نشي تللی یا که د یوازې مور په هغې کې اوسي پلار دې وفات دي یا چې د بار تلي هم ته بې اجازه ته نشي تللی نو د رور کمرې ته بې اجازه ته تلل بیا د دوست کمرې ته بې اجازه ته تلل دا خو اړو د سره په اسلام کې شته نه اسلام هغه یو مستقل صدباب کړی دی د دې نارواو چې دا ناروا چې زنا ده دا به هله هغې منې کېږي چې ته دا اصول خپل کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صحابي وایي حضور زما ورور دی زما نه خفه کېږي نو زه به هغه ته ووایم چې هغه ته به ورډوې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي رور خو له ټولو نه زیات خطرناک دی د رور مثال خو د زهرو دی چې موږ ورته لیور وایو وی د لیور مثال خو د زهرو دی هغه ته خو اړو د سره نامنې نشته او چې کله نارینه او زنانه یوازې شي بیا پکې شیطان کار کوي نو هغه خو بالکل مرا پرېږده بل سړی خو لا پتا باندې چې کوم دی نو دغه نشي کولی زړه نشي کولی او هغه ته خو نامنې نشته هغه سره خو خطره نشته لیکن زمونږ د ټولو نه لویه مسله داره د پښتنو چې مونږ دین یو طرف ته ایښی دی او پښتو دا مو بل طرف ته ایښی ده نو هغه پښتو له مونږ په هغه دین باندې ترجیح ورکو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ یو شپه روان دی په خپل رعایه کې چکر لګی د شپې د نیمې نه اورېدلې ده یوه یا 2 بجې دي د یو زنانه اواز راځي اشعار وي چې که د الله نه یریدم که ما سره دا غم نه وي چې الله به زما نه تپوس کوي نو زما د کټ به اوس حرکت کوو زما د کټ د خپې به ماتې وي عمر رضی الله تعالی عنه باندې دا خبره ډېره عجیبه ولګېده عمر رضی الله عنه وروډبو आवाज رانغی بیا یې وروډبو आवाज رانغی اسلامی اصول دا دي د سلامم درې ځایه دا سنت دی 3 ځایه مونږ خو یو ځای کوو که نه 3 ځایه به چاته نه معلوم چې 3 ځایه سنت دی او اواز کولم 3 اوازه د دې نه سیوا نشته سلام خو یو مونږ د الیکس سلام کوو دا مونږ صرف پیژنو بل سلام مونږ نه پیژنو دا سنت دی چې یو سړی ناست دی یا سړی ملاست دی یا ناشنا دی او بس ته پرې سلام دی پې وکړو سلام یو دلته کې مفسرین وایي چې دا دلته کې الله پاک ویلي وتسلم مخکې چې کوم دی نو سلام راغلی دی بیا پس د هغې نه اجازت پکې دلته راغلی حدیثو کې دا راغلی دي چې مخکې اجازت دی او بیا سلام دی خو چې ته کله دواړه کوې نو ته به وایې السلام علیکم ما دخلو یا ما تدخلو پتا دې سلام وي زه داخل شم زه درشم نو دا یو سلام چې کوم دی تا سره دا د راتلو دی او یو سلام د تلو دی یو سلام په عام مسلمان باندې د الیک دی دویم سلام چې ته یو ځای ته رالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي 2 کسان ناست دي دریم کس راغی او ورسره کېناسته بغیر سلام دی 2 کسانو له دا پکار دي چې دې ځان نه پاسي ورته وایي ځه تا کې خو سړیتوب نشته ته زمونږ په محفل کې څنګه راګډ شو دا به موږ سلام ونه کوو موږ به خپلې خبرې کولې دا راز چې تا سلام کړی موږ خپله خبره خاموشه کړې وه نو یو د راتلو سلام دی په دې کې او بیا چې د هغه محفل نه پاسې نو بیا سلام دی هغې ته سلام ودا وي دا 3 سلام چې دي دا سنت دي ته چې کور ته داخلېږي نو سلام بیا چې د کور نه وځي نو سلام چې د کور بنده ته پته ولګي چې دا مېلمه رخصت شي یا د کور دا بنده رخصت شي چې ته سلام وکړي پیغمبر عمر رضی الله تعالی عنه له حضرت ابو موسی اشعری
یو حدیث کې داسې راغلی دی، یو حدیث کې راغلی دی حضرت ابو سعید خدری دې راغې سوال جواب لا عمر رضی الله تعالی عنہ دې आवाज وکړو هغه ته سلموا ما دخلوا او دار سلام وی زدرشم درې پیری عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل کار کې مصروف او تاغه ګونه کو بس هغه ته واپس شو خو چې واپس عمر رضی الله عنه आवाज وکړو پیدا د ابو موسی اشعری یا د ابو سعید خدری आवाज نو ناس تو کسان وته وی جی هغه و خو تاسو ته ګونه کو بس هغه لړ وته وی درا واپس کی درې واپس وته وی ته ولې واپس لړی هغه وته ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ورېدلی دي چې ته یو ګیټ لور شي یو محفل ته ورشي یو کور ته ورشي درې پیری به ته اجازه غواړي نو کته ته بدرې پیرو کی اجازه ملو نه شته بزي دا سنت طریقه ده هغه وته مال پیګوار اوله د عمر رضی الله تعالی عنہ دا طریقه و چې چا بوته دار پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته به گواه پیرا ولا دا علی رضی الله تعالی عنہ دا طریقه و چې چا بوته دار پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته هغه بوته قسم په اخره چې دار پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته وته مال گواه راولا هغه لړو او د انصار محفل کې आवाज وکړو ابو سعید حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ وې انصار تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ډیر وخت راوي تاسو خو اکثر موجودی ما سره په دې خبره سوق گواہی کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي چې ته یو ګیټ لور شي یو کور ته ورشي یو محفل ته ورشي درې پیری به اجازه غواړي او چې درې پیری کې د اجازه ملونه شو دا غزنه به واپس راځي بغیر پزړه کې د سو خیال او د بدنیتۍ نه بس دې مصروفه دي یا نشته ابو سعید خدری وسره غیرولې غاراغه یو گواہی ورکړه چا چې زما په مخ کې ویلي نن سبا خو چې موږ تر سو پورې ګیټ نه مات کړي موږ د کوسې نه نزو او بلکې بعضې خلک پکې داسې وي چې هغوی ورته وایي زه خورې چای پخه کا بس چې اشنا مې راشي زه به ورته ایثار شم او په دې بوسو کې چې ته انډه منډه مو ګوره که چې د چرګ مرګه ناست دي یو انډه پکې مویه شوه کیني وته دا په اسلام کې نشته بس درې اواز یې وکړو موږ له راشي ګیټ له په غرمه کې اکثر راشي تر څو پورې چې موږ کوڅې ته نه یو راوباسلي ګیټ یې موږ له ټول کوک کړی دا زموږ د مسلمانانو طریقه ده ولې د دین نه خبر نه دي څوک چې دا دین څه وایي نو عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله په درېم اواز باندې اواز ونه شو عمر رضی الله تعالی عنہ شکی شو چې کیسه جوړې بدله ده اشعار راځي اشعار خو ډېر خطرناک دي او اواز نه راځي بس په دیوال ور وړېدو دننه لړو چې دا خو چې مسله ده چې دننه لړو د اتلسو کالو یا د پنځویشتو کالو یو جینۍ ده هغه کمره کې ولاړه ده چې عمر رضی الله عنه یې ولیدو سر یې ښکته کړ عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي بچې تا ته پته نه ده چې په اسلام کې د زنانه اواز عورت دی او ته د اشعار وې او بیا عشقیه خطرناک اشعار وې او نیمه شپه ده خلک یې اوري هغه ورته وایي نن سبا زمونږ مولیانو کې هم څه مسلې دي داسې مسلې دي پکې چې په امیانو کې هم نشته یعنی یو خبره به زه ستاسو ذهن ته راولم مونږ خدا خبره کوو چې بای د زنانه دپاره جومات ته راتلل منه دي ولې مسلې دي جوړېږي ولې دا بازار ته تلل منه نه دي بازار کې مسلې نه جوړېږي ذاتې مسلې خو بازار کې جوړېږي کنه نو بازار ته منې نه دي بازار ته مونږ په خپلو زنانو باندې اکثر پړې ور واچو بازار کې ګرځي وی زنانه وی نرخ کولی شي او جومات ته نه راځي په دې وجه باندې د دیوبند چې کوم مفتي و سعید فالنپوري رحمه الله هغه به وی د جومات نه مه منې کوه چې جومات ته راځي ځکه ډېر زیات د نر بچي به یې چېته اوس ډېر د نرې مورزوی به یې چې د هغه نه مونځ قضا شي او قضا مونځ بیا وکړي بس چې قضا شي بس لړو موږ نه پخپله چې قضا شي بیا هم یاد نی نو د جومات نه ولې دا منې کې چې سړی دوباره قضا مونځ نشي کولی ښځه به یې څه قضا وکړي نو زمونږ مولیان وایي جومات ته دې نه راځي ځکه چې جومات کې خطره ده او مدرسې ته دې راشي جومات ته دې نه راځي چې صرف جومات ته د هغې داخله قدرې ده نور ورسره زه خبر نشم کولی او د بناتو مدرسې ته دې راشي چې هلته کې مولانا صاحب ناست دي او مولانا صاحب درې مخامخ عبارت وایي نو هغه جایز دي او جومات ته راتلل ناجایز دي دا ځینې مسلې زموږ د مولیانو نه په خپله باندې روانې دي نو هغه ورته وایي
وی تاسو لاول نه زه تپوس وکړم چې تاسو څوک یې؟ زنانه ورته وایي. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي زه خادم المؤمنین عمر یم. هغه ورته وایي خلیفه سے بیا باباجي ما خو یو غلطي وکړه چې زما اواز عورت دی او باغې خلک اوري، خو تا څلور غلطۍ وکړې. ما خو یو غلطي وکړه صحیح ده، خو تا څلور غلطۍ وکړې. الله تا ته په قرآن کې دلته کې ویلي دي چې لا تدخلوا بیوتا غیر بیوت حتی تستأنسوا وتسلموا. دوه خبرې درته وکړې. وایي پردي کور ته مه وړه، پردي کور ته مه ځه تر څو پورې چې تا اجازت نه غوښتي. یوه چې تا سلام نه یې جوړي، دوه ته اجازت غوښتې چې زما کور ته رالي. عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي ګوره داسې زنانه هم وایي هغوی د قرآن او د سنتو نه خبر وي. زما ستا دا خبر دي یا یې موږ خبرول غواړو؟ خبرول یې نه غواړو. موږ وایو چې خبر شي بیا موږ ته ګرانېږي. لکه چې دین کې حقوق دي پوره، نو که زنانه د خپلو حقوقو نه خبر شي نو بیا به ما ته زندګي ګرانه شي، موږ یې خبروم نه. هغه ورته وایي تا څلور غلطۍ وکړې. قرآن کې الله وایي لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، پردي کور ته مه ځه، او ته خو پردي کور ته رالې. او چې کله لړ شي نو تسلموا، سلام پې وکړه، تا په ما سلام کړی. او بل څه وایي؟ وایي د دروازې نه راشه، ته خو زما په دیوال راوړی دی. الله پاک وایي چې خپلو کورونو ته راځئ نو تاسو چې کوم دی نو من ابوابکم، تاسو د خپلو دروازو نه راځئ کور ته، او ته خو په دیوال راوړی دی. او بل الله پاک وایي چې کله زنانه یوازې نو غیر محرمه نارینه چې دا ورسره نکاح کېږي هغه دې ورسره نه یوازې کېږي، ځکه چې دغه ځای کې شیطان د مخبرۍ کار کوي. او زه یوازې زنانه یم او ته رالې ما سره ودرېدې. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي بچې ستا څلور واړه سوالونه بالکل صحیح دي. واقعي چې دا ما غلط کار کړی دی او ما غلطي کړې ده چې پردي کور ته راغلی یم، سلام مې نه دی کړی، په دیواز راوړېدلی یم او تا سره ولاړ یم. خو ته راته اوس ووایه چې تا ولې داسې وی؟ هغه ورته وایي یا امیر المؤمنین زما د واده نن 5مه شپه ده او تا زما خاوند ولېږه بارډر ته، دا دومره اوږده شپه به زه څنګه تېرومه؟ موږ خو لا یو بل هم نو پېژندلی، لکه څنګه چې لا زمونږ یو میاشت نه شي وي او دوبۍ ته او سعودي ته بیا روان دا غم ورسره نه چې دا ما د چا دپاره راوست، دا ما د کور ته دا زما دپاره راغلی ده که نه. پښتانه یو ټول نور ښه پوهېږو دا مسلې د څه نه جوړې شي، د ردي نه جوړې شي. هغه ورته وایي زما د واده 5مه شپه ده، تا زما خاوند بارډر ته ولېږو. نو دا اوږده شپه به زه څنګه وباسم چې دا اشعار زه نه وامه نو څه به وامه نور؟ عمر تعالی عنه ته فوراً واپس شو لړو. زمونږ مور بیبي پسې خپلې کور والا پسې لړو. هغې ته وی یو زنانه د نارینه نه بغیر څومره موده وخت تېرولی شي؟ هغې به ته وی 4 میاشتې. دا زمونږ تبلیغي حضرات چې وي 4 میاشتې ولګوي که نه، دا دوی په دې خبره پوهې دي. 4 میاشتې پس وي خیر دی، بیا یو 10 ورځې کلي کې تېرې کوي بیا 4 میاشتې ولګوي. عمر رضی الله تعالی عنه دا فوج کې قانون مقرر کو، دا صوبیدار صاحب ناست دی چې بایی ده ته 4 میاشتې پس اجازت دی چې دی خپل کور ته راشي. ولې که چېرې دی هلته ایسارېږي نو لاره کلاویږي د زنا. ولې که د دې ضرورت نه وي، نه الله پاک به ولې دا یو ځای کول؟ په دې وجه باندې فقها وایي چې کله دې لور بالغه شي راشه په جومات کې اعلان وکړه چې بای زما لور بالغه شوې ده، او چې کله دې زوی بالغ شي د هغه دپاره فوراً رشته وکړه، ځکه چې د دې دومره ضرورت دی لکه څنګه چې د خوراک ضرورت دی د زنا، هغه لارې به بندې شي زنا بني. نو چې تی بوډا کې او ته کور باندې لور کور باندې کښېنې او کله ورته به کور ته مې کښېنولې او کله ورته به جایداد به در پسې لیکمه، جایداد به هغه سټي کور به هغه سټي، د هغې حق نه ادا کوې نو د هغې نه دا مسلې جوړې شي. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. که چېرې تا په دې کور کې څوک ونه مونده، څنګه دې ونه مونده، تا له چا اواز در نه کو نو مه ځه ورته،
تر څو پورې چې تا ته आवाज نه دی راغلی چې د یو کس خیال نه دی او ناڅاپه خیال چې تا ته وي راځه نو بس راځه کني چې تا له چا आवाज در نه کو بس د دروازې نه ځه بس درې پیرې आवाज وکړه درې پیرې وټه به نور ګناهګارېږي وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم او کتا ته دا ویل شو ځه نو بیا کېنه ما بیا نور تاسو نه مکوه چې کوم خاطلې دی کله به راځي څه کار یو زما خو سره ضروري کار و دا چلو هغه چلو نه دې ته ضرورت نشته دا بس تاسو دپاره ښي والله الله بما تعملون علیم ستاسو په عمل باندې هغه ښه پوهه دی نو تاسو نیتونه صفا کړئ نو چې تاسو نیتونه صفا کړئ الله پاک بس تاسو کارونه صفا کړي او تاسو منزلونه به تاسو ته آسان کړي او تاسو ته به د ګناهونو هغه دروازې بندې کړي تاسو ته به د خپل رحمت دروازې کولو کړي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوت تاسو مه داخلیږئ کورونو ته چې ستاسو نی حتی تستأنسوا تر څو مو چې اجازت نه دی اخیستې وتسلموا علی اهلها او سلام مو نه دی کړی د هغوی په اهل باندې ذلکم خیر لکم دا ستاسو دپاره غوره ده لعلکم تذکرون دپاره د دې چې تاسو نصیحت والی فإن لم تجدوا فیها احدا که دې کور کې څوک یي نه فلا تدخلوها بیا خو مه داخلیږئ حتی یؤذن لکم تر څو چې راته اجازت نه دی میلاو شوې وإن قیل لکم ارجعوا فرجعوا او کله ته وویل شو د کور نه آواز راغی چې ځه نو پس ځه واپس شه هو ازکا لکم دا ستاسو دپاره غوره ده والله الله بما تعملون علیم ستاسو په عمل باندې ښه پوهه دی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم